السلام علیکم ملګرو. دا وخت د پاکستان کرکټ ټیم کھلاڑیان په ډیر سخت پریشر کې دي، په ډیر غټه یاره کې دي، ځکه عاقب جاوید چې کومې نوې پالیسیانې د پاکستان کرکټ بورډ ته راوړي نو د هغې په وجه باندې کھلاڑیانو چې کوم مایند سیټ دی هغه به د گیم دپاره مطلب گیم باندې به د هغې فوکس ډیر زیات کم وي، ځکه مینټلی چې کوم دی عاقب جاوید د پاکستان کرکټ ټیم کھلاڑیان ټارچر کوي. پہلے دا خبرو کا چې سنټرل کانټریکټ په هغه کھلاڑیانو ته ملاویږي کوم چې ډومیسټک کرکټ کوي. اصل کې سنټرل کانټریکټ د پاکستان کرکټ بورډ او د کھلاڑي ترمنځ یو معاهده وي چې د هغه معاهدې په تحت باندې پاکستان کرکټ بورډ کھلاڑي له منتلی سیلري ورکوي، تنخواه ورکوي. نو هر کھلاڑي غواړي چې زه د پاکستان کرکټ بورډ سره په سنټرل کانټریکټ کې شمه، مالا منتلی سیلري ملاویږي، ځکه هر سړی نن سبا پیسه چې کوم دی یو ډېر امپورټنټ شی دی او هر سړی پیسه ګټل غواړي. لکه اوس که بابر اعظم دی نو د هغه شالم غټ خاندان دی، یار فیملی ده، رضوان دی هغه هم فیملی ده، هم غواړي چې مونږ پیسې وګټو، لکه هغوی جابز نه کوي، هغوی دا کرکټ چې کوم دی د هغوی جاب دی، د هغوی نوکري هم دا کرکټ ته. نو خامخا پیسې چې کوم دی یو ډېر امپورټنټ رول لري د انسان په زندګۍ کې. او بیا سنټرل کانټریکټډ کھلاړي چې کوم وي د هغه قدر وي، د هغه عزت وي، لیګ کرکټ هم هغه له ریسپیکټ ورکوي. او سنټرل کانټریکټډ کھلاړي هغه کھلاړي وي چې هغه کې څه ځای وي، هغه پرفارمنس کوي، نو ولا یو بورډ سنټرل کانټریکټ ورکوي. نو زه دا خبرو کا عاقب جاوید چې هغه کھلاړیانو ته به سنټرل کانټریکټ ملاویږي چې څوک ډومیسټک کرکټ کوي. یو ښه خبره ده، ډومیسټک کرکټ هر کھلاړي له کول پکار دی، خو دلته ډېر کرکټ بورډ سره منسلک خلک چې کوم دي یا صحافیان، سپورټس جرنلسټ چې کوم دی بابر اعظم ټارګټ کوي. تاسو وګورئ چې لاست ځل سلمان علي هغه ډومیسټک کرکټ کله کړی دی، حارث رؤف کله کړی دی، شاهین افریدي کله کړی دی، رضوان کله کړی دی. صرف بابر اعظم نه دی ټارګټ کول پکار، بلکې د پاکستان کرکټ ټیم اهم کھلاڑیان کم چې د پاکستان کرکټ ټیم مین حصہ ده هغه هم د ډومیسټک کرکټ نه ډېر لرې پاتې شوي دي. بل اوس نوې چې کم رولز دی امپلیمنټ کول غواړي دا دي چې ریډ بال والا کھلاڑی چې کوم وي یعنې ټیسټ والا کھلاڑي به ون ډے او T20 نه کوي، او T20 اور ون ډے والا به ټیسټ نه کوي. یعنې د ټیسټ دپاره بیل ټیم، د ون ډے دپاره بیل ټیم. د ټیسټ چې کوم کھلاڑیان وي هغوی به ون ډے نه کوي، ورسره به لیګ کرکټ هم نه کوي. لکه دا نه چې به PSL کوي یا به هغوی له د سریلنکا پریمیر لیګ نه یا د بنګلادیش پریمیر لیګ نه یا د بګ بیش نه افر کیږي، نو به بګ بیش لیګونه به هم نه کوي، صرف یو لیګ به کوي، هغه هم د کاونټي کرکټ د انګلینډ چې کوم کاونټي لیګ دی هغه به کوي. نور یو لیګ هم دغه ریډ بال یعنې ټیسټ کھلاڑیانو ته نه دی الاوډ. دا چا د عاقب جاوید دا فارموله امپلیمنټ کوي. لکه اوس په داسې یو کھلاړي وي چې برستره درې وړو فارمیټو اهم کھلاړي وي، اته درې وړو فارمیټ نه نشي درې کولی. غټ مثال به درله زه د یو بالر درکم چې ستا یو مین بالر دی، فاسټ بالر دی یا سپینر بالر دی، اته T20 نه هم نشي ډراپ کولی، هغه ته د ون ډے نه هم نشي ډراپ کولی، هغه ته د ټیسټ نه هم نشي ډراپ کولی، ځکه دغه فاسټ بالر که چېرې په ایشیا کنډیشن ته ډراپ کړي، خو که چېرې ته انګلینډ او اسټرالیا سره ټیسټ میچز کوې نو دغه فاسټ بالر به رستا بیا د انګلینډ او د اسټرالیا په کنډیشن باندې په کار راځي. خو نه، عاقب جاوید وایي چې نه ریډ بال والا به صرف ریډ کوي او T20 او ټیسټ وایټ بال والا به صرف وایټ بال کرکټ کوي. نو دا پالیسی چې کومه ده دا هم ټوټلی فلاپ پالیسی ده او ټوټلی ناکامه پالیسی ده. دې نه علاوه سنټرل کانټریکټ چې کوم ریټس دي، کومې کیټګریانې دي، هغه هم پاکستان کرکټ بورډ وایي چې دا به موږ خفیه ساتو، دا به موږ میډیا ته نه ښیو. لکه دې کې به هم کھلاړیانو سره ډېر کم سیلریز باندې خبره کوي، ډېر کھلاړیان به کم سیلریز باندې ځان سره اګري کوي او کھلاړیانو سره به بله لاره هم نه وي. ځکه تاسو له ما د ویډیو په سټارټ کې وي چې پیسه ګټل او سنټرل کانټریکټ د پاکستان کرکټ بورډ نه ایستل دا یو کھلاړي خپل اعزاز او خپل فخر ګڼي. او د دې سنټرل کانټریکټ دپاره کھلاړي محنت کوي چې زه PCB سره په سنټرل کانټریکټ کې راشم. نو دی چې سنټرل کانټریکټ خفیه ساتي نو دی کې به هم کھلاړیانو سره زیاتې کېږي ځکه خفیه ساتي. نو دا د دې ټولو خبرو په وجه باندې زموږ د پاکستان کرکټ ټیم کھلاړیان چې کوم دي هغوی مایند سیټ چې کوم وي به سخت پریشر کې وي، به هغه رنګلوبه نه کوي ځکه چې مینټلی ټارچر کېږي د پاکستان کرکټ بورډ نه په مختلف طریقو باندې. اوس دې حوالې سره ستاسو سره د خپله قیمت رایه موږ سره کمنټ کې ضرور شریکه کوئ.